وما قدر الله او قدر نه کړی دوی د الله تعالی حق قدره لایق د قدر داغه اذ قالوا کله چې ویل دوی ما انزل الله ند نازل کړی الله جل شانه علی بشر په حسب بند باندې من شیء حسز قلت ورته ويا من انزل الكتاب چا نازل کړی د هغه کتاب هغه الذي هغه کتاب جاء به موسی چې راوړ هغه موسی عليه السلام نورن رڼا وهدن او هدایت للناس د پاره د خلق د بنی اسرائیل تجعلونه وګرځو تاسو هغه قراطیس ټوکړي ټوکړي تبدونها اخکار کوي تاسو باز دا غینا وتخفون كثيرا او پټوي ډيري وعلمتم او خود رشید تاسو ته ما هغه شی لم تعلموا نه پېژندلو تاسو انتم تاسو ولا اباؤکم نه پلارانو تاسو قل الله نو تورته وي الله جل شانه نازل کړي دي ثم ذرهم بيپريك د دوی فی خوضهم په مشغولات د دوی کې يلعبون چې لوبي کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم مخي آيات مباركو کی الله جل شانه حضرت ابراہیم علیہ السلام او دغه سینور انبیاء کرام ذکر فرمایل او بیا دا ارشاد فرمایل چې دغه خلقو چکم الله جل شانه غوړه کړو او دوی ته هدایت او د توحید لاره ورته خودلی شو نو تاسو هم د دوی اطاعت وکئ پرد شرک کی او په اتباع د عقیده توحید کی اس پدی آیت مبارکه کی الله جل شانه هغه منکرین تا او هغه معترضین ته جواب ورکړي چې کوم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې دا اعتراض کړو چې الله جل شانه په نبیانو باندې پیغمبرانو باندې هیڅ چیز نه نازل کړي الله جل شانه دا غي جواب پدی آیت مبارکه کې په دو طریقو سره جواب فرمایي یو هغه طریقه دا چې کوم ته تحقیقی جواب وي او دویم الزامی جواب دی یو تحقیقی جواب دی او بل الزامی جواب دی او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله جل شانه دا فرمایي چې پرېږ د دوی په خپل پدی لا یعنی کارونو کې دوی اختوي وما قدر الله او قدر نه کړی دوی د الله تعالی حق قدره لایق د قدر دهغه اذ قالوا کل چویل دوی ما انزل الله ند نازل کړی الله جل شانه علی بشر په هیڅ بنده باندې من شی هیڅ قلت ورته من انزل الكتاب چا نازل کړی دی کتاب الذي اغه کتاب جاء به موسی چې راوړو دی هغه غیلره موسی علی السلام نورن رنا وهدن او هدایت للناس د پاره د خلقو بنی اسرائیل تجعلونه
وګرځول تاسو هغه قراطیسا ټوکړي ټوکړي تبدونها اخکر کوي تاسو بعض دا غینا وتخفون كثيرا او پټوي ډېری وعلمتم او خذل شوي تاسو ته ما هغه شی لم تعلموا چې نه پیژندلو تاسو هغه انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلارانو تاسو قلت ورته یا الله جل شانه ثم ذرهم بیاپریک د دوی فی خوضهم په مشغولات د دوی کې یلعبون چې لوبي کوي وما قدر الله حق قدره دا دوی ته تحقیقی جواب دوی د الله جل شانه قدردانی ونه کړلا چې کم پکارو الله رب کائنات د دوی د هدایت د پاره کتابونه نازل کړل پیغمبران راولګل چې دوی ماته کامیاب او کامران راشي خو دوی د الله جل شانه د هغه نعمت نه قدرې او ناشکری وکړه او سوي ما انزل الله على بشر من شيء دغه يهود او نصارا چې د دوی هدایت د پر الله جل شانه پیغمبران راولګل او خپل برگزیده شخصیات چونه ہوئے شخصیات الله جل شانه راولګل د دوی د هدایت د پاره د دوی د اصلاح د پاره د دوی د خګړې د پاره خو دوی د خپل مفادات د پاره او د خپل دنیاوی اغراض او مقاصد د پاره دنیاوی منفعت د پاره مختلف قسمه حربي هغه استعمال کړي چې کله نزول قرآن شروع شو د قرآن مجید نازل دل نو ټول نړومبي دغه اهل کتابو مخالفت وکړو دوی د مشرکین نه هم یو دو قدم مخکې شو الله تبارک وتعالى وتو فرمایل ولا تكونوا اول كافر به اے يهوديانو اے نصارو ولا تكونوا اول كافر به تاسو د دې کتاب اړومبي انکار کوونکي مو جوړيږئ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تاسو زما د احکامات او د آیتونو په عوض کې د دنیا معمولی مال او دولت ما خلې ځکه دوی د خلکو نه مال او دولت واغشتو او د الله جل شانه په احکامو کې به تحریف کو نو الله جل شانه دوی ته فرمایل چې ولا تکونوا اول کافر به تاسو لومبه انکار کوونکي مو جوړيږي ځکه چې دا مشرکان چې انکار کوي نو بیا هم سمجھ ترازی چې دوی اصل کې په 360 بوتانو ته عبادت کوي او دین اسلام چې راغی د دوی هغه 360 بوتان ختم شو دوی ته د یو الہ د یو معبود د عبادت حکم ملو شو نو دوی وی چې اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب آیات د 360 بوتانو نه یو معبود وګرځو دا خو عجیب شی دی د دوی ذهن دا شی نه تسلیمو ځکه د دوی ابا او اجداد نه د ترتیب را روانو چې د هر مشکل د پاره او د هر حاجت د پاره ځان ځان لا خدایان نیولیو او دی دا خلق چې کوم د مکی مکرمه اوسیدونکو دا ټول هغه خلقو چې کوم غیر تعلیمي یافته او انپړ او جاهل خلقو او مدینه منوره کې چې کوم يهود او نصارا آبادو دی خو اهل علم دوی سره تورات زبور انجیل د دې کتابونو علم ورسره او آسماني کتابونو علم ورسره او دوی ته د دغه کتابونو د برکت یو لوی پروتوکول او یو لوی اهمیت ورته حاصلو دنیا نه به خلک دوی تراتل او دوی ته به چې تاسو اهل علم خلک تاسو کتاب والا خلک تاسو اهل کتابي دوی ته یو لوی عزت او شرف د دې آسماني کتابونو د وجه نه دوی ته حاصلو خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو او دوی ته حکم ملو شو تاسو د دې پیغمبر تصدیق وکړي او د دې قران کریم په دې قران کریم باندې ایمان وروړي او خپل د ذاتی چې کوم د خواهش پرستی او نفس پرستی تاسو شروع کړی دا پریک دی او دوی بیا د قران کریم مخالفت شروع کله به وی چې دا قران مجید دا نعوذ بالله د ځان نه جوړ کړی شوی کتاب دی او کله
دا وی چې کوم په دې آیت مبارکه کې تیر شو چیرې الله جل شانه هیڅ چیز نه د نازل کړي د الله جل شانه طرف نه یو کتاب هم نه د نازل شوی کله یو شان اعتراض کله بل شان دی اعتراض الله جل شانه داغي جواب په دې آیت مبارکه کې فرمایل چې کچري الله جل شانه کتاب نو نازل کړي موسی علیہ السلام چې کوم کتاب راوړي نو هغه د چاو من انزل الكتاب الذي چا نازل کړي دا کتاب چې جاء به موسی چې راوړي دا غیلره موسی علیہ السلام دا سه کتابو تورات مستاسو په خواهش باندې بنی اسرائیل او د خواهش اظهار وکړو چې موږ ته یو قانون پکار دی چې موږ د یو قانون مطابق جون تیر کړو الله جل شانه تورات ولور د تورات معنا قانون دی اگر چې دوی دغه نبیا مخ وګرځو دغه مخالفت شروع خو تاسو په خواهش باندې الله جل شانه تاسو ته تورات درکړو نورن پاغي کې رڼا وا وهدن او هدایت وللناس د پاره د خلقو د بنی اسرائیل د پاره پاغي کې هدایت نو چې کله دا کتاب دوی تراغي نو دا کتاب دوی سره تجعلونه وګرځو تاسو قراطیس ټوکړي ټوکړي قرطاس قراطیس جمع د قرطاس ټوکړي ټوکړي کړو تاسو هغه کې چې کوم د دوی د خواهش مطابق چې کوم حکم او غوي ومنلو او چې کوم د دوی د نفس خلاف او غیبه مخالفت وکړو تبدونها وتخفون كثيرا بعض با ښکارکو او بعض با پټو د دوی چې کوم قاضیان او اهل علم او هغه ته چې مسله راغی نو د مالدار سړي د پاره به یو شان فیصله کوو د غریب د پاره به بل شان دی فیصله کوو او که د مالدار سړي زوی غلا وکړه نو د هغې دپاره بیل سزا او د غریب سړي د زوی د غلا دپاره بیل سزا او که د مالدار کورنۍ نه یو سړی قاتل نو هغه دپاره بیل سزا او د غریب کورنۍ نه قاتل دپاره بیل سزا نو چې کله دا ظلم پکې شروع شو نو بیا د الله جل شانه د طرف نه په دوی باندې عذابونه رالل او هغه ظلم چې کوم زموږ استادو نن معاشره کې روان دی چې د هر طبقې دپاره قانون جدا دی صاحب مال صاحب حیثیت او صاحب حیثیت دپاره قانون جدا دی او چې کوم بے بس او بے کس وي د هغې دپاره قانون جدا دی د ظالم دپاره جدا قانون دی د مظلوم دپاره جدا قانون دی د حاکم دپاره جدا دی او د محکوم دپاره جدا دی نو دغسې رد و بدل د الله په کتاب کې چې کله بنی اسرائیل وکړو نو د هغوی شکلونه مسخه شو په هغوی باندې عذابونه رالل زلزلې ور باندې رالې چغه ور باندې والی شو زړونه وچودېدل بره نه پیکاڼې وورېدل دقه ظلم چې کوم زموږ استادو په معاشره کې د اقربه پرورۍ په صورت کې او دغسې د ملاوټ په صورت کې د دوکهدهۍ په صورت کې د ظلم او تشدد په صورت کې مختلفو صورتونو کې چې زموږ استادو په معاشره کې چې کوم ظلم رایج دی دغه ظلمونه او دغه طور طریقې چې په هغوی کې رالل نو هغوی باندې عذابونه راتلل دا خو د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم د دعا برکت دی چې په دې امت باندې په یو وخت باندې عذاب نه راځي جزوی عذابونه راځي خو په یک وخت عذاب سره الله جل شانه دا قوم دا نه هلاکې د نبی علیہ السلام دعا برکت دی نو بنی اسرائیل به داسې کو چې کم کې د نبی علیہ السلام او د دې امت ذکر هغه به پټو او چې کم کې د هغوی د فائدې خبرې وي نو هغه به ښکاره کو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم د دې کتاب په ذریعہ دوی ته خودل شو چې کم د دوی او د دوی پلارانو ته د هغې علم نو قلت ورته ووایه الله جل شانه نازل کړی دی تورات زبور انجیل او صحیفه او قران کریم دا الله جل شانه نازل کړي انکار مکوئ چې دا چا نازل کړي او بیا هم کدوې انکار کوي نو ذرهم پرېږ د دوی فی خوضهم یلعبون په مشغولات دوی کې چې لوبې کوي وما قدر الله او قدر نه کړي دوی د الله تعالی حق قدره لایق د قدر داغه اذ قالوا کله چې ویل دوی ما انزل الله ند نازل کړي الله جل شانه علی بشر په هیڅ بنده باندې من شیء حسز قلت ورته ویا من انزل الكتاب چا نازل کړي دی هغه کتاب هغه الذي هغه کتاب جاء به موسی چې راوړی هغه موسی علیہ السلام نورن رڼا وهدن او هدایت للناس د پاره د خلقو د بنی اسرائیل تجعلونه وګرځو تاسو هغه قراطیس ټوکړي ټوکړي
تبدونها اخکار کوي تاسو باز دا غینا وتخفون كثيرا او پټوي ډيري وعلمتم او خودل شوي د تاسو ته ما هغه شی لم تعلموا نه پېژندلو تاسو انتم تاسو ولا آباؤکم نه پلارانو تاسو قل الله نو تور ته وي الله جل شانه نازل کړي دي ثم ذرهم بیا پرېږ د دوی فی خوضهم په مشغولات د دوی کې یلعبون چې لوبي کوي